ډېر محترم مسلمانانو، نن زموږ یو بهترینه وظیفه ده او مجربه وظیفه ده او د جمعې مبارکه شپه هم ده. یو د جمعې مبارکې د شپې فضیلت دی او یو د دې وظیفې فضیلت دی او دې وظیفې فضیلت حدیث مبارکو کې هم راغلی دی. محترمونو، څوک غواړي چې الله تعالی زما په دې شپه کې حاجت پوره کړي، په دې یوه شپه کې، نو د هغې دپاره ډېر بهترین پاورفل او زبردسته وظیفه راته ښیم او طریقه راته ښیمه. انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو حاجتونه پوره کړي، ستاسو مشکلات، ستاسو پریشانۍ، ستاسو تکالیف، ستاسو غمونه، دا به الله جل شانه پوره کوي او په خپل قدرت سره به انشاءالله د الله تعالی په لوی فضل او احسان سره په دې یوه شپه کې پوره کیږي. ګوره بعضې ډېر خلک داسې وایي چې زمونږ د حاجت پوره شي خو په یوه شپه کې دې پوره شي، په لږ وخت کې دې پوره شي، په لږ ساعت کې دې الله تعالی زمونږ د ارجن مسله، د ارجن قرضونه، د ارجن د مینې محبت مسلې، کور کې د اتفاق او اتحاد مسلې، د مسافرو دپاره، دغه رنګې څوک د خپلو خاوندانو دپاره، څوک نوجوانان داسې وي چې هغه نوجوانان په مشکلاتو کې محتوي او وایي چې الله تعالی ما دې پریشانونه وباسي، نو دا وظیفه تاسو دپاره ده. دا انشاءالله فرق نه ږدئ، دا خامخا د خپلو مسلو دپاره ونیسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان، درنو خویندو، مسافرو، تاسو به انشاءالله روغ جوړې، په صحت به الله تعالی مو دغه رنګې روغ جوړ، خوشحاله، کامیاب، تازه ساته. مسافر ډېر بهترین خلک دي. الله تعالی د ټولو مسافرو له د دواړو جهانونو خوشحالۍ، د دواړو جهانونو کامیابۍ الله تعالی مسافرو ته ورکړي. امین پې وایه. هر کور کې مسافر دی، د چا رور مسافر دی، چا خاوند مسافر دی، چا دغه چې دی نو خاوند مسافر دی او مختلف قسم مسافر دی، مختلف قسمه ملکونو کې دي. ډېر مسافر زمونږ آواز هم اوري، زمونږ وظایف هم کوي، په UK کې، په فرانس کې، په سعودي عرب کې، په دوبۍ کې. الله تعالی د ټولو مسافرو له ډېره ښکلې زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي. الله دې دغه مسافر په ډاکو منګولو خپلو کورونو ته راوستلی کړي. هغه نوجوانان چې تر اوسه پورې نه روزګار شته، نه نکاحګانې شته، الله تعالی دغه نوجوانانو له نکاحګانې ورکړي. هغه تور سرې زنانه، الله تعالی د هغوی هم نکاحګانې وکړي. محترم مسلمانانو، زموږ یو بهترینه وظیفه ده او دې بهترینې وظیفې سره یو دوه ټکي سیوا وظیفه ده. یو ورسره یا شفیق او یا رفیق، دا دوه ټکي مو سره سیوا دي. یو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، دا وظیفه ده. ورسره دوه ټکي نور دي، یا شفیق یا رفیق. شفیق ډېر زیاته شفقت کوونکې په خپلو بندګانو باندې څوک دی، هغه الله جل شانه دی. او رفیق هم الله جل شانه دی. محترم مسلمانانو، نو چې په دې وظیفه زما او ستاسو سر خلاص وي. د وظیفې طریقه کار دا دی محترمو، چې تاسو به د جمعې په شپه باندې کو د مازدیګر لمونځ نه پس کوئ، کو د جمعې په شپه د ماسپښین لمونځ نه پس کوئ، کو د ماښام کوئ او کو د ماسخوتن کوئ. او که د تهجد په ټایم کې مو کړو، نو دا خو به داسې وي لکه سره زر چې څاڅکي بیا ورله د سرو اوبه ورکړي، نو دومره به بهتر وي انشاءالله. صحیح شوه. طریقه یې اسانه ده. تاسو به لومبی چې دی محترم مسلمانانو یولس پیرې درود ابراهیمي ووایي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا دې 11 کرته وي. صحیح شوه. بیا به 314 پیرې لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دا 314 پیرې وایي په دغه طریقه باندې.
بیا به 11 پیرې د درود ابراهیمه چې ته څنګه عرض کړه دغه به بیا 11 پیرې وایي. بیا به یا شفیق و یا رفیق سجده به ولګوئ. په سجده کې به خپله پوزه او تندی په دې ځمکه پسې مږئ او خپله دعا به غواړئ. یا شفیق الله، یا رفیق الله، یا رحیم الله، یا ذو الجلال والاکرام الله، یا حی یا قیوم الله، یا همیشه پاتې کیدونکی الله، یا نه ختمیدونکی الله، یا د عزتونو ورکولو والا ربه، یا د خوشحالو ورکولو والا ربه، ای حاجتونو پوره کولو والا ربه، ای کریمه زما دا مشکل ختم کړي، زما دا حاجت ختم کړي، زما دا مشکلات آسان کړي، زما دا غمونه ختم کړي. کوم حاجت چې دی پوزه مږه او دا وایه، پوزه مږه او دا وایه. دا به یو څو شپې مسلسل کې، یو څو شپې به مسلسل کې. نو چې مسلسل د یو څو شپې انشاءالله وکړو نو بیا به الله تعالی ستا حاجت کیدای شي په دې یو شپه کې پوره کړي، کیدای شي په 2 شپو کې پوره کړي، کیدای شي په 5 کې پوره کړي. دا اوس د الله تعالی خوښه ده. صحیح شوه که نه؟ ځکه چې پوره کولو والا ذات څوک دی؟ الله دی. څومره چې انسان الله ته نږدې وي نن د الله تعالی محبت حاصل کوي. محبتونه ډیر دي محترمو. څوک د پلار سره محبت کوي، څوک د ښځې سره محبت کوي، څوک د لور سره محبت کوي، څوک د چا سره کوي، څوک د چا سره کوي. خو دا محبتونه ټول عارضي دي. مور د خپل بچي سره محبت کوي، دا محبت هم ګزاره کوي، لیکن د الله تعالی محبت لا زوال دی. د الله د محبت څه انتها نشته چې انسان سره الله تعالی څومره محبت کوي. الله تعالی محبت کوونکی ذات دی. نو هر کله چې د چا د باچا سره محبت شي که نه، نو د هغې باچا باندې بیا خپل غټ غټ کارونه هغه ترسره کوي، غټ غټ کارونه پرې ورچي او هغه کارونه پرې خپل پوره کوي. د نورو خلکو کارونه پرې هم بیا کوي، شفارس یې وله کوي. نو که ما تاسو د الله تعالی سره محبت وکړو نو زما ستا حاجتونه خو به خامخا پوره کېږي، خو بیا ما او تا د بل دپاره هم الله تعالی ته سوال کوو، ځکه چې دغه بادشاه به زموږ ملګری وي. نو خپل الله خپل دوست وګرځوئ. الله تعالی ډېر محبت کوي. الله تعالی په خپله فرمایي چې زما په غضب باندې زما رحمت غالب دی. نو کله چې الله تعالی باندې موږ څنګه ګمان کوو که نه، هغه رنګې الله تعالی ما او تاسو سره معاملې فرمایي. نو په الله تعالی خپل ځوان، خپل ګمان دا ټیک کړو چې الله تعالی هر څه کولی شي. دا څه حالات چې دي په دې ډېر شکر ګزار یم. په کروړو په اربهاو د الله تعالی شکر ګزاري وباسه. کله چې شکر والا ژبه، مشقت والا بدن د انسان ته نصیب